نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سورة بقرہ آیات نمبر 14 او 13. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. د منافقینو ذکر مخکینی آیاتونو کې هم الله پاک کړو. دا تقریبا د سورۃ بقره اخري دا 19 آیات چې دي کې دا اوسنی 14 آیاتونه کې د منافقینو ذکر دی. درې آیات پکې دا دي. اولئک الذین دا کسان دي دا منافقین اشتروا الضلالة چې اغست دي گمراهی لره بالهدى په بدله د هدایت کې. منافق سړی هدایت پرېښې دی گمراهي اغسته ده. منافقین څوک وو؟ منافق باره کې ته زه مختصر یم. منافق هغه و چې په خولې باندې مونږ مسلمانان یو په زړه باندې کافر وو. په خولې باندې د اسلام دعوه کوله زړه د کفارو سره و او الله فیصلې په زړه باندې کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام مبارک فرمایي الله پاک ستاسو ظاهري صورت ته نه ګوري، الله پاک ستاسو دې زړونو ته ګوري چې کوم په سینو کې دننه دی. ان الله لا ينظر الى صوركم الله ستا پاک صورتونو ته نه ګوري، ينظر الى قلوبكم ستاسو زړونو ته ګوري چې ستاسو په دې سینو کې دی. نو چې دننه سوي اصل ایمان هغه چې هغه دننه وي. انما الاعمال بالنیات د عمل د مدار په نیت سره دی، نیت تعلق د زړه سره دی. د زړه د ایمان او د زړه د نیت او دغه کته ښه کار هم کوې خو په نیت دې خرابي، که ته مونځ کوې خو په نیت تریه کوې نه هغه مونځ نه دی. او که ته ګوره دروغ څونه خراب شوی دی. که ته دروغ وایې او په دې نیت باندې وایې چې دوه کسانو جوړه پرې راولې، یو کس ته وایې هلکه دا بل کس ستا صفت کوي خو مړه تا ستا پسې اړو بد نه دي ویلی، خو ستا سره مینه د محبت دی هغه زه ورسره جوړه کړم. هغه اړو ویلی نه دي خو ته د هغه صفت وکړې هغه ته د هغه د خولې صفت کې د جوړې په نیت باندې دوه کسانو منځ کې هغې کې وایي ته دروغ وایې دغه دروغ چونکې نیت ستا د اصلاح دی نو تعالی به خدای په دغه دروغو مجر درکړي. ګوره حالانکې دروغ څونه خراب چیز دی. د دوه مسلمانانو جوړه چې پې ته راولې او مونځ څونه چې نبي صلی الله علیه وسلم دا زما د سترګو ټنډک دی او دغه مونځ چې کله ته د ریا په نیت باندې کې چې بیا خلک راته ښه سړي ووایي نو الله پاک یې دله په دې مخ ته رولي وایي نه قبلېږي دغه مونځ. نو دا د زړه ایمان چې کوم دی د زړه عمل هغه بهتر دی. نو دوی د زړه عمل خرابو. په خولې کې ته د مسلمان دی چې زه مسلمان یم زما نوم مسلمان دی په مسلمانانو په کور کې پیدا شوی یم خو ستا د زړه د یهودو د نصارو سره مینه لري، ستا ته د یهودو د نصارو کارونه ښایسته ښکاري، د هغې اعمال د هغې لباس ته ښایسته ښکاري، د هغې ثقافت او تهذیب ته ښایسته ښکاري، د هغې ژوند ته ښایسته ښکاري، د هغې سره اوسېدل ته خوند ورکوي، د هغې سره مینه محبت او د هغې سره تعلق ته خوند درکوي، د هغې سره دوستي ته خوند درکوي او د هغې لباس او د هغې هغه معاشرتي زندګي د معاشرت ته خوند درکوي، د هغې تهذیب او ثقافت او تمدن ته خوند درکوي. نو بیا ته په ځان ویرېږه چې ستا ایمان کمزوری دی، دننه ستا زړه کې د ایمان کمزوري ده. ایمان والا چې نه هغه چې څنګه په خولې باندې مسلمان دی د هغه به محبت هم د مسلمانانو سره وي، د هغه به د محبت د نبي علیه السلام بارک سره وي، د صحابو سره به وي، د نیکانو سره به وي، د علماو سره به وي، د اولیاء الله سره به وي، د الله د دوستانو سره به د هغه مینه محبت وي. د الله د دوستانو کردار، د هغې ثقافت، د هغې تهذیب، د هغې لباس، د هغې شکل شباهت، د هغې ناسته نشست و برخاست په د خوښي او د هغې سره مینه محبت وي او د هغې د خپلولو کوشش به کوي. نو دا د ایمان والو نښه ده. الله دې زموږ او ستاسو په زړونو کې د نیکانو خلکو سره محبت پیدا کړي او د الله د دشمنانو سره د الله زموږ او ستاسو محبت نه چرې هم نه پیدا کوي. نو د هغې باره کې الله وایي چې دا کسانو اغسته دی گمراهی لره په بدله د هدایت کې، هدایت یې ورکړی دی گمراهي اغسته ده. نو فما ربحت تجارتهم دی په دې کاروبار کې ګټه نه ده کړې، په دې تجارت کې دی ګټه نه ده کړې، دا د سراسر د نقصان سودا یې کړې ده. وما كانوا مهتدين او نه دی هدایت موندونکي دي. مثلهم مثال د دې چې د الله د دې خلکو مثال باندې د منافقینو کمثل الذي استوقد نارا، مثال د هغه چا دی چې بلکې اور لره فلما اضاءت ما حوله، نو کله چې د ماحول ګیر چاپېره رڼا شي نو اور چې بل شي ګیر چاپېره رڼا شي، نو کله چې دا سړی اور د انسان اور بل کي
او د منافقین مثال د هغه چا په شان دی چې دغه اور بلکې او دغه نه چا په رڼا شي نو ذهب الله بنورهم ناصف الله پاک دغه رڼا بوتلی کی اور نه بن مړ کی چې اور مړ شي نو لږی پاتې شي او تو پاتې شي نقصان پاتې شي او غفیادې شي ته لاړه نو تو پاندې تک تور تیار شي نو بیا د په نظر اسم نخکاری د منافقینو مثال داسې دی چې د کلمه ویله په خولې باندې نو اور بلک رڼا بل کړه مخې ته ځان ته د نور د ایمان منور ک او ناسا په چې کوم دی د کفارو سره ملو شو او پړکې د کفارو سره محبت شروع کو او د هغې په لاره باندې روان شو نو هغه اور د ایمان هغه رڼا یې مړه کړله ځان نه نو د هغې سزا ورته څه ملو شو او پرې وترکهم فی ظلمات نو پرېښود دوی لره په تیارو کې لا یبصرون چې دوی ته پکې بیا څه نه ښکارېدل نو صم الله وایي دا کاڼه دي بکمن دا ګونګیان دي خولې باندې هم خبرې نشي کولی عمیون او ړانده دي نو خپله سوچ وکړه چې یو خوا تکه توره تیاره شي او بیا سړی په غوږونو باندې کوڼ شي چې څه اوري هم نه په خولې ګونګ شي چاته ویل هم نشي چې ورور دا لار کوم خوا تلې ده او عمیون او په سترګو مړون شي چې څوک ویني هم نه چې یاره چې خو ګیر چاپېره نږدې هم ځان سره څوک نه ویني نو څه په سترګو ړوند شي او څه ورته تیاره شوله نه بس خو غرق شه دی بسیګه هم لا ارجون دی بسیګه واپس راګرځي بس بیا دی نشي راګرځي دی الله وایي د دې منافقینو مثال هم دغسې دی مطلب چې منافق مخکې ایمان نه وړه د کلمه ویل د ته رڼا بله شوه خو چې دی د منافقینو سره ملګری شو او د کفارو سره ملګری شو د هغه خپل رڼا الله ته مړه کړله هغه رڼا ته خدای پاک واخیستله واپس او دی په تیاره کې پاتې شو او بیا په داسې تیاره کې پاتې شو چې چونکې د نفاق وکړو نو بس په خولې باندې ګونګ شو په سترګو باندې ړوند شو په غوږونو باندې کوڼ شو په تکه توره تیاره کې شو نو دې ټول عمر دپاره هلاک شو او تباه شه بعد د واپس کېدو لارې ټولې بندې شولې اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا کسان چې هغه د ګمراهۍ لره په بدله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم د سودا او د تجارت کې د ګټه نه ده کړې دا د نقصان سودا کړې ده وما كانوا مهتدین او د دې هدایت مندونکو مثلهم مثال دی چې کمثل الذی استوقد نارا په شان د هغه چا چې بلکې ولره فلما ضاعت ماحوله هر کله چې رڼا ماحول د رڼا شي ذهب الله بنورهم نو یوسي الله پاک رڼا د ده نه وترکهم فی ظلمات نه پرېږدله په تیارو کې لا یبصرون چې دی نه د نظر نه لګي پکې صمن دی کوڼ دی بکمن ګونګ دی عمیون ړوند دی فهم لا یرجعون دی واپس نه راګرځي وما علینا الا البلاغ